اسد هغه وګوره د مالدار سړي اګاړه بیا راغی. دا خو هغه کس دی روزانه راځي مال سل 200 روپۍ راکوي. داسې ښکاري چې د دې نن بیا دیاړې نه ده لګېدلې. یا الله تا خو د مالدار سړي له ډېر هر څه ورکړي، مال هم لږ راکړې که نه. دلته بل الله په تیاره څه درکوي خو د مالدار سړي نه وغواړه. سرجي نن زمونږ دیاړې نه ده لګېدلې، که مدد خو راسره وکړه که نه. علي خانه دیاړې نه ده لګېدلې، د الله تعالی نه مدد غوښتل پکار دي، د انسان نه به څه وغواړي. مدد د لوی خدای نه غواړه، هغه به څه نه څه ذریعه جوړه کړي. علي قسم نصیب کړي هغه به مونږ له الله تعالی ضرور راکوي. تب شه مړه دا ډېر تبلیغ ته راغلی. سرجي زموږ څه مدد وکړه که نه. ته روزانه ما نه څه ناڅه غواړې، نن به زه دا شي در کوم چې ته به ټول عمر خوشحاله یې. صبر وکړه زه راځم. په دې لیدل ته هر وخت د الله تعالی نه غواړې او زه د مالداره سړي نه غواړم. نن خو زما قسمت کولاو شي او ته کښېنه الله الله کوه. دا خړو کپړو والا مزدور روزانه ما نه څه ناڅه خو غواړي او د سره چې دا بل مزدور ناست دی دی وایي چې ماله به الله تعالی راکوي او چې دا ما نه غواړي که نه زه خو زه نن قسمت بدلوم. یاره کباب المدینه نه مې کباب رااخیستی و، یو خو ما خوړلی دی او یو پاتې دی. د یو کې کباب دی او د بل کې ورته 1 لک روپۍ اچوم او دواړه وله ورکوم. دا 1 لک روپۍ دي دا ورکې دې کېږدم او وله یې ورکوم. دا واخله زما طرفه تا ته یو تحفه. زه صحیح ده خوشحاله اوسه. ګورم چې صحیح راکړل دی. دا یې څه راوړلی؟ دا خو کباب دي. توبه توبه یې کوله ما چې ډېر غټ شی به یې راوړی. مړه خورم یې وږی شوی یم. یاره څه ده ډېر مزېدار کباب دي. یاره څه ده دا یو زما پوره دی او دا یو ته واله ښه. یاره څه ده دا کولاو که که نه خوره. نه نه یار دا به زه کور کې خورم. تا خو ما 2 پارسل درکړي که نه بل پارسل دې څه کوم؟ یاره سرجي دا یو زما پوره و او بل ملګری راسره ناست و یو پارسل مې هغه له ورکړو. یاره ډېر تعریف یې کولو خو ډېر ښایسته کباب دي خو لږ یې چې کومه وږی شوی م یمه. داسې دي دومره ډېرې پیسې؟ یا الله ستا لاک لاک شکر دی او ننه پورې ما ستا نه غوښتې نن دې راله په حقیقت کې راکړي. پاګله ما چې تا له دا 2 لبي درکړه که نه د یو کې کباب و او بل لبي کې 1 لک روپۍ وي پوره. څو 1 لک روپۍ؟ واقعي ما ته پته ولګېده چې مدد به صرف د الله نه غواړئ. الله یې مغله ورکوي څوک چې د الله نه غواړي او د بنده نه کله مه غواړئ، غواړئ صرف د الله نه یې غواړئ. الله یې چاله ورکوي نو دا رنګ یې ورکوي څنګه دا بل مزدور و او ورکې وله ما ته دا پاره ښې وې او الله یې چاله ورکولې هغه ته ورسېدې. ملګرو چې غواړئ نو صرف د الله نه غواړئ، د انسانانو نه مه غواړئ.